بسم الله الرحمن الرحیم کتاب الزکات امام بخاری رحمه الله کله چې دا احادیثو د ذکر کولو نه فارغ شو چې دغه تعلق صلات سره اوس دې دنا امام بخاری ذکر د هغه روایتو کوي چې دغه تعلق د زکات سره د زکات او د صلات په مابین کې ارتباط او مناسبت چونکی صلات چې کوم دی د حقوق بدنیو نه حقوق الهیو نه حق د بدن دی نو دارنګي زکات چې دی د حقوق الهیو نه حق د مال دی اور قرآن عظیم کی د صلات او د زکات په خپل مابین کې اقتران دی په تقریبا 22 آیتونو کې 32 مقامات داسې دي چې پاره کې د قرآن عظیم د صلات او د زکات اقتران ذکر کړ دی اقیموا الصلاة واتوا الزکات په دې اعتبار سره امام بخاری زکات بعد الصلاة ذکر کا ان صلاتي ونسكي صلاه ونسك فصل لربك وانحر اقيموا الصلاه واتوا الزكاه ٹھیک شو علماء کرام دیمه خبره بعضی کتابونو لکه نسائی ابن ماجه یا داس نور کتابونه دي چای کې صلات پسې صوم ذکر شوی دی دا اول کتاب الصلاة ذکر کی بیا کتاب الصوم ذکر کی چاہے نہ فارشی بیا کتاب الزکات ذکر کی امام بخاری کتاب الزکات په صوم باندې مقدم کړی دی یو وجه تقدیم خو اقتران د زکات بالصلات دی دیم وجه دا چې ګوره مونږه په بنیه الاسلام والا 50 شهادت لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه ناری حدیث تا ابتداء د حدیث د بنیه الاسلام موافقتم کړل دیم التمغه ویل چې عبادت دو قسم دي وجودي دي او ترکی دي نو چونکه صلات څنګه وجودي دي په عبادت بدنیو کې او دارنګه زکات عبادت وجودي دي په عبادت مالیو کې ور ارچ صوم د عبادت ترکی دي زکای کې ترک دي کنه او دلته اتیان دي نو دلته دا عبادت وجودی شو اور هغه عبادت ترکی شو اور وجودی خو په ترکی مقدم وی کتاب زکات امام بخاری په کتاب الصوم باندې راوړو او دا د امام بخاری کمال دی او زکات ته وی نو زکات په معنا لغوي سر نفس پاکوالی ته وی تزکیه النفس ته وی او پاکوالی ته وی نو زکات زکه وی چې دې په اخراج سره تزکیه المال راځي وخذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها نو دې سره تزکیه الاموال راځي دارنګي زکات چې کوم دی نو په معنا د نماز سره راځي په معنا د ترقې سره راځي نو کوم سره چې د خپل مال کې زکات ورکړي نو الله دغه په مال کې برکت پیدا کی هغه مال سوا کیږي کمیږي نه په اصطلاح د علماء کرامو کې زکات څه ته وایي تملیک المال بغیر عوض ته وایي چې تا خپل پیسې واغلی او بل ورکې په د خپل پیسو بل مالک کې او پای کې مقصد غرض دنیوي ني غرض خو به اخروی ایواز دی اخروی خو دنیوی نه دی چې مال کار وکای او مال مزدوری کوي او زه تعالی زکات درکوما او تملیک المال بغیر ایواز شو بیا زکات خپل نصاب دی زکات په کم مال باندې واجبېږي چې هغه مال نامی وي او پای کې چې نصاب نامی وي او نصابي وي بیا د هغه د سرو نصاب بل دی باب زکات الروز کې براشي د فضا او زکات دغه نصاب بل دی دارنګي د ساورو او د بيزو او د اوخانو
هغه بیا خپل نصاب دی ان شاء الله هغه خپل په ځای باندې راځي. باب وجوب الزکات، باب د په بیان د وجوب د زکات کې. ګوره علماء کرامو د کلمې نه بعد دا رکن ثانی د اسلام دی، او کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله، بیاغي پسې چې کوم د کنه صلات ته رکن اول شو، کلمې نه پس دا، او زکات رکن ثانی شو، او صوم رکن ثالث شو، او حج رکن رابع شو. نو دې جن بیان د رکن ثانی دی، باب وجوب زکات. او په دې باندې ټول علما اتفاق دي چې په مال نامی باندې زکات کوم دی فرض دی چې پس د حولانه حولنا. وقول الله عز وجل واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، قران کې اختران راغی. وقال ابن عباس حدثني ابو سفيان وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال نوې دا حدیث په دا ټوکړه دا حدیث طویل چې کومه په نوم د حدیث العرقل ویل له هرقل ای په اخر کې چې کله بادشاہ ابو سفیان نه تفوس وکړه چې بما یامرکم نو یامرنا بالصلاه والزکات والصله والعفاف، امر کې مونږ ته په موزه، امر کې مونږ ته په زکات، والصله او یو بسرا صله رحمی پالل، والعفاف او ځان د ګنا نه پاک ساتل. نمنګ ته پاک والی د پاک دامنه امر کوي او د زکات. محدثین فثبت منه ان الزکات ثابت بالقران والحديث وباجمال ما. وبه قال حدثنا ابو عاصم الزحاق بن مخلد عن زكريا بن اسحاق عن يحيى بن عبد الله بن سيفي عن ابي معبد عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن فقال ادعوهم الى شهاده ان لا اله الا الله واني رسول الله، فانهم اطاعوا لذلك فعلمهم ان الله يفترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليله، فانهم اطاعوا لذلك فعلمهم ان بس ګورا علماء کرام آسان دي دا حدیثونه موږ مخکې ویل دي. رومبه حدیث ابن عباس رضی الله تعالی عنہ دے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت معاذ رضی الله عنہ یمن ته لګلو، او دا په لسم کال د هجرتو تحجۃ الوداع نمخ کې چې یمن ته لاړ شنو یمنیانو ته دعوت دین ورکړي. نو اول د ادعوهم الى شهادت لا اله الا الله واني رسول الله. رومبه خبر ادا د چایله به دعوت دې خبري چې د الله د توحید او د پیغمبر علیه السلام د نبوت او د رسالت پابند شي. فانهم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم 5 صلوات. نو کې چره اغید کلمې د توحید ومني او کلمې د توحید تغاړه کیدي، نو بیا به پوه کې په دې خبره چې الله پتا ز 15 مزونه فرض کړی دي فرض شپه کې. فإنهم اطاعوا لذلك، او چې کله اغید دې خبره تغاړه کیدي فاعلم ان الله افترض الصدقه، الله په دې باندې زکات فرض کړی دی. صدقې اطلاق دلته په معنی د زکات دی. فی اموالهم تؤخذ من اغنیائهم وترد فی فقرائهم، دا مال چې کوم دی دوی د مالدارو نه بغسته کیږي او د دوی فقراو ته ورکول کیږي. دا هغه حدیث چې دین محدثین فقها ثابتې چې لکه په کافر مشرک باندې زکات نه کیږي، ځکه چې حدیث کې راغی تؤخذ من اغنیائهم، د مالدارو د مسلمانانو نه بغسته کیږي، نو په مالدارو د مسلمان فقراو د مسلمانانو به ادا کیږي. نو څه مصرف الزکات المؤمن للکافر. په دې کې دا خبره یاد کړه چې فاعلمهم ان الله فرض علیهم 5 صلوات. دې کیسته شک نشته لري چې صلات مرتبه ثانیه ده پس ته کلمې د توحید نه. اول خو ایمان دی، الله د توحید او د پیغمبر پر سره ایمان دی، اول ایمان دی. ایمان نه بعد درجه ثانیه هغه الصلات دی. لیکن اوس دین رسو د صلات نه پستا چې کوم حدیث کې د زکات ذکر راغی، نو آیا دا زکات او د صلات په مابین کې دا ترتیب دی
چې آیا دا زکات چې کم دینو دا پس ته صلات نه دی نو محدثین ذکر کوي چې دا ترتیب وجوبي حدیث نه پیغمبر سے نه ذکر کړي بلکې دا ترتیب بیانی دی ایو جدا دی چونکه کلمه توحید چې کوم ادانو دی کې هیڅ چوٹ نشته هیڅ استثناء نشته دی بیا هغه اعمال چې پاغي کې استثناء نشته دی بلا امتیاز د غریب او امیر صحتمند او مریض او مقیم او مسافر چې کم عبادت فرض دی هغه مزده اوس دین رستو ترتیب کی مرتبه ثانیه دا مرتبه ثانیه فی البیان دا لا فی الوجوب زکه چې بعد خلک بداسي الکا چې به غریبي نو پای باندې خصوم واجب کیږي دا خو چترسو په مالدار سړي باندې وي تو دا ترتیبی بیانی دی لا ترتیبی وجوبی چل وفي قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة بن محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب عن موسى بن طلحة عن ابي ايوب ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اخبرني بعمل يدخلنا الجنة قال ما له وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارب ما له تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم وقال بعض حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عثمان وابوه عثمان بن عبد الله انهما سمع موسى بن طلحة عن ابي ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال ابو عبد الله اخشى ان يكون محمد غير محفوظ انما هو عمرو. ګوره علماء کرام دا حدیث موږ مخ کې ویل دي سره دا چې ګوره د شعبه استاد محمد ابن عثمان دی امام بخاری رستو چې کوم دی استاد خلاص کو سند امام بخاری په دې باندې باز کی چې د شعبه استاد محمد ابن عثمان نه دی بلکې د شعبه استاد چې کوم دی عمرو ابن عثمان دی دې ځکه د کاتب غلطی ده چې امام بخاری په خپل وی چې ماته شعبه خووي چې ان محمد ابن عثمان لیکن زویم چې دا محمد ابن عثمان نه دی دا عمرو ابن عثمان دی اور اس بیا لیکي چې دا د عمر په ځبانه محمد ذکر کول دا د شعبه وهم دی استاد ته وهم راغلی دی لہذا زما استاد ماته محمد ابن عثمان ذکر کړل خو اصل کې دا عمرو ابن عثمان دی او دا بالکل صحیح خبره ده بیا ذکر کې د عبد الله بن موهب نه هغه ذکر کې د موسی بن طلحه نه هغه ذکر کې د ابي ايوب نه چې رجل قال للنبي صلی الله علیه وسلم یو سړی راغی پیغمبر علیه السلام ته وی او دلته دا رجلن مجهول ذکر دی چې دا څوک خدا لقیت ابن صبوره دی او ځکه چې مسلم روایت کې راځي صفحه 31 کې الته کې باقاعده د دې اسم تصریح ده چې یو سړی راغی هغه نوم سو لقیت ابن صبوره مسلم جلد اول صفحه 31 قال للنبي صلی الله علیه وسلم اخبرني بعمل يدخلني الجنه الله پیغمبر ما خبر کا په یو داسې عمل چې ما په جنت ته بوزي قال خلق وقال تیشکن فاعل مقدر قال الناس ما له ونشوي دا ګوره دې کې دا خبر راځي چې ان عربيان جاء ٹھیک شو دا صاحب چې کوم دی نو بس دې دا روایت ما تراو وخت سبحان الله جاء رجل 31 صفحه نو دغه سره لقیت ابن صبره صاحب دی تو خلق چې مالو پوښ په دی باندې مالو سمانه د مالو معنا یعنی سائلین چې کوم دغه جالسین چې حضرت نه چاپیرو هغه تعجب وکړي چې مالو سدي دلرا او سدي دلرا دا سوی دا سړی دیکھو بس ډایرکټ جنت ته تل خاړي چې دلنی علام ولنده اذا عملت دخلت الجنه اخبرني بما يدخلني الجنه بما له فلا معنی په فتحه وای غمز تو چې مالو مال دغه سړی دی دا بنوي مالو پوجګنه فما لكم في المنافقين فئتين استفهام دی مالو سدي دی لرا د دې ست پوسونه کوي
وقال النبي صلی الله علیه وسلم عارب ماله د عاربون دی کی عربون دی وشکنا کی عاربون دی کی عربون دی او کی عربه دی او کی عربه دی د کی څلور لغات دي او د هر لغت خپل ترجمه ده یو خدا چې دا لغت دا چې عاربون دی په فتحې د الف سره په کسری د را سره او په تنوین د با سره نو اصل کې دا دی عاربون بس او دا عاربون چې کوم دی نو دا خبر کو مبتدا به مقدره کو معنی دا شو هو عاربون بس دا سره چې د خاوند د حاجت ته معنی یاد شو عاربون هو عاربون دا خو صاحب حاجتن دا سره خاوند د حاجت ته دې ته ضرورت ته کنه زکه تاسو کوي بیا وسو چې ما له راضي دا د پیغمبر علی السلام تعجب دی په سوال دې سړي باندې او په هرڅ دې سړي باندې حضرت فرمایل عاربون ماله سمانه شو توجه کا عاربون ماله هو صاحب حاجت دیکھو خاوند د حاجت ته ماله سدي دې لره چې ناشنا سوالونه کوي معلومان څه شو ماله اے متعجبا بسواله متعجبا بحرسه حضرت ماله دې لپاره چې د دې په دې سوال باندې د دې په دې حرس باندې حضرت تعجب راغی هو صاحب حاجت ماله دا خاوند د حاجت ته سمره حریص ته په تاسو د مسلې باندې تیجوګن معلومان څه شو اقالا متعجبا من حرسه دویم کرت داده مولانا صاحب چې دا عربون دی بفتح الالف بفتح الراء او بتنوین الباء نو معنی تو شو عربون معنی مبتدا مقدر کا له عربون ایسڑو ولی مالو ولو عربون د دې ضرورت ته دی له حاجت ته ما له سناشنا حرس دے عربن اے له حاجتن خبر مبتدا مقدر شو ٹھیک شو دریم دادی چې دا عربشی وزن دا منع سرا او کیا دا سمیان شنو عربشی عربا د باب سمعنا عربا د باب د منعنا معنی دا شو عربا معنی احتاجا فسألا معنی شو عربا شنو معنی احتاجا فسألا مړه خو سویل ضرورتونو تاسو شروع ک مالو تعجب دے سدی دے لرا سناشنا سوالونه کوي دے سدی دے لرا سحریش دے په سوالونه باندې معنی حل شو ان شاء الله حضرت تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصل الرحم اوصل رحماني پالا وقال بعض حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عثمان وابوه عثمان بن عبد الله انهما سمعا موسى بن طلحه دے محمد عثمان چې ابو عثمان دې دوارو چې موسی بن طلحه ناوریدي دي هغه د ایوب نه اوریدي دي ایوب انصاری سیبنه خان عن النبي صلی الله علیه وسلم بیاذا قال ابو عبد الله امام بخاری چې اخشان یکون محمد غیر محفوظ یریګم په دې خبره چې دا اسم محمد استادانو د شعبہ کې دا ماته غیر محفوظ اخکاری انما هو عمرو د عمر دی ما د عثمان د زوینو محمد نه دی عثمان د زوینو عمر دی فما ته زما شعبہ استاد محمد بیان کړی دی خو یریګم په دې خبره چې دا اسم غیر محفوظ دی او ثواب دا دی چې دا عمرو ابن عثمان دی خو زما شیخ ته په نقل د سند کې وام پیدا شوی دی سبحان الله نو استاد ردونه کخه مخکې وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا عفان مسلم قال حدثنا وهيب عن يحيى بن سعيد بن حيان عن ابي زرعه عن ابي هريره عن عربي عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل اذا عملته
دخلت الجنة قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. قلت دا حدیث منگا مخی تیر شوی دی او مخی منگا دعوی لی دی او دلتا الى هذا بطریقی دا جزم او فرمائلا او ذکر چی دی تلو اور التو چی ان صدقان نو مخامخی ورطویلو وقد مر هذا الحديث في اول كتاب. حدثنا مسدد عن يحيى عن ابي حيان قال حدثني ابو زرعه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وبه قال حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ابو جمره قال سمعت ابن عباس يقول قدم وفد ذي القيصر على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ان هذا الحي الربيع قد حالت بيننا وبينك كفار مزر ولسنا نخلص اليك. ان هذا الحي من ربيع داد ربيع قبيله چکما دا حالت بیننا و بینکا دا زمنګ استاد پمنس کی رکاوټ ته ملاقات دی. دا ربيع سوق دی کفار مضره دا د مزر قبیله کافران دی. ولسنا نخلص الیک او نیو منګه چې رسو تا تا سوا د شهر حرام نه او په دې منګه باز کړي چې شهر حرام کې جنس دی او کې عهد دی. شهر حرام کې عادی شي مراد تن رجب دی او ځکه دې مزر قبیله به د رجب دې احترام کو او کې جنسي شنو دا څلور میاشتې دي درې یوځې چې روان دي کنه او ذل قعده او ذل حجه او محرم او بیا اخر کې رجب راځي. فمرنا بشینا خذن کا وندو الی مورانا امون تو وایا چې موږ عمل کو دا سر دین را کوم ته چې خپل عمل کو او دې تنور خلق راو بلو حضرت امرکم بیاربعین واناکم ان اربعین الايمان بالله وشهادة لا اله الا الله وعقد بيدي هكذا. معلومه چې ایمان بالله ایمان بالرسول دا یو شو بیا و اقام الصلاه و ایتاء الزکات وان تؤدوا الخمس ما غنمتم. وصلوا شنو دي کې کال ختم شو التم په خزان سره کړه وزګارو کنه او ادا کې تاسو خمس ما غنمتم. اوس کې ته وایي چې الکه دلته کې صوم نه ذکر شوی حج نه ذکر شوی صوم نشته کنه دارنګه حج نشته مواشي جواب ورکړ دې حج نه ذکر کول د وجه د تشهیر نو یو و هر چی صوم دې دا دې راوینا وهم شوی دې راوینا کوتای شوی دا ٹھیک شو نو راوینا کوتای شو په دې روایت کې نو ذکر د صوم ذکر نه کړي دا غفلت راوی دی هغه په اکتفا په اختصار باندې کړي دا قرار چې حج دې نو هغه چونکه مشهورو اسو په چې دا غریبانو په دې باندې حج نو فرض ذکر ضرورت نه بیان کړي. وانا کوم ان الدبای والحنتم والنخير والمزفى او زمانکم تاسو لره اغلو خدا شربتنا چغه کدو دې هغه چې من ګوټه دې سیشوا او هغه د کاسه د لړکی دا دارنګي هغه منګوټه دې چې تار کولی. سليمان بن نعمان ان الحماد ذکر کې ایمان بالله شهادت والله الا الا الله قربان دتان مولا. قال حدثنا ابو اليمان الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب بن ابي حمزه عن الزهري قال حدثنا عبد الله بن عتبة بن مسعود ان ابا هريره قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ابو بكر وكفر من كفر من العرب فقال عمر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على الله. قال والله لو قاتلن من فرق بين الصلاه والزكاه فان الزكاه حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عن منعها. قال عمر الا ان قد شرح الله صدر ابي بكر فعرفت انه الحق. او کردا سوې کې بګي عبارت ته خورن کتاب دل په سر را خلاصوم اگر زما کتاب مات شي خراب شي ما رسول نو سنور بشته خجي وکه دغه حدیث مبارک تا دیما ست تذکرہ مکه شوی دا حدیث دی ابو الیمان روان دی ابا هريره سے پوری قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم
هر کله چې حضرت صاحب وفات شو وکان ابو بکر او خلافت حضرت نه بعد ابو بکر صاحب نو کفر من کفر من العرب او کافر شو هغه څوک چې کافر کېدلو دی د آل عربنا کافر شو هغه څوک چې کافر کېدلو دی د آل عربنا یا وکفر من کفر انکار وک ادایګي د حج زکات نه هغه چا کفر چې انکار کړو دا کولو دا زکات نه او چې زکات طالب جانا پرې کې یو خبر یاد کا حضرت صلی الله علیه وسلم چې دنیا نه تشریف یوړ نو په قوم کې یعنی په امت کې څلور ډلې جوړې شوې یو ډله د مرتدین محض بس مرتدین محض ای بس مرتد شو دین پرې خود اخلاص دیم هغه ډله وا چړی کافر شو پس باندې په منلو د نبوت ته مسلمه الکذاب دا درې کسان چې چا د حضرت سے په زمانہ کې داوی نبوت کړي وا یو مسلمه کذاب یو اسود عنسی وو ایو خزوا چرمی سجاح اسود عنسی ظالم چود حضرت سے په حیات کې مردار شو بیا مسلمه الکذاب خاو رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل دور کې د مسلمه کذاب مقابله لپاره صحابه لګلو بیا چې حضرت لاړ د ابوبکر صدیق په زمانه کې هغه سره جنگ شو په دغه وخت کې هغه سجاحه چې وا ای سلوه جاهوا تا خیال ورته کنه اخذوا هغه د نبوت داوا کړی و نو کله چې مسلمه کذاب د مسلمانانو مقابله تراوت او تاسو مغازیو کې خبره ویله پوره تفصیلی نو دا سجاح عمرانه او دې سره په خیمه کې مفاهمت شو ونه شو کنه ځکه تاریخ والی کې چې دوی چې خیمه کې دن نشو نو خدای خبر چې کافرانو څنګه وخت تیر کړ داخل ورته کنه جامه د توي کنه ارجدی پکې دن کار خراب کړ داخل دوی اعلان وکړ سجاهي مسلمه سره نکاح وکړه نو په دې خوشاله کې مسلمه اعلان وکړ چې کم خلک د سجاهي نبوت مني داغي نظری مزونه معاف شو هغه بده مزونه کوي وښه کنه مزونه ته معاف شو دا شی بس داسې مصیبت واري دا خیال نه ورته کنه او بهرحال بیا غو مسلمه کذاب مردار شو ختم شو دا دو شو درې مدل هغه چری فقط د زکات انکار وکړه اغي دا خیالو چې قران عظیم خذ من اموالهم صدقه تطهرهم بیا وتزکیهم عقل دوی د مال زکات چې دوی ته په پاکه دوی سره او دعاګانی ورکای دا قران کو خذ من اموالهم حضرت طویل دي لہذا د زکات تعلق د حضرت حیات سره دنیا نه حضرت تشریف ورو زکات ختم تیشو مناسبه سلورم ډله هغه و چاوی زکات کو فرض دی منګه منو چې زکات دی لیکن دا زکات دا د حق بیت المال نه دی دا به خلیفۃ نه حواله کیږي بلکې هر خاوند د مال خپل زکات خپل ثواب دي دوان ور کوي دا سره مشوا زکات به هر صاحب چې کوم دی خپل ثواب دي باندې ور کوي او تدې کې د خلیفہ وخت اختیار نشته دی حضرت صدیق اعلان وکړ چې کوم سره زکات را نړی بیت المال ته زباغ سره جنگي غما اوس دې کې بازي چې دا مناظره او مقابله ده شیخینو چوا دا کوم یو فرید سره وا سو کوئی چې مسلمه کذاب وار سره وا سو کې مرتدینو سره وا سو کې منکرین زکات سره وا نه آی کې اختلاف نو ځکه منکر د زکات کو جنگ او مستحق د جنگ وکړه آی کې اختلاف نو پای کې مناظره نو شوي دې سلم فریق کې مناظره شوه حضرت صدیق وی چې دوی زکات بیت المال نه راوړي زبر جنگي غما حضرت عمر سے فرمایل چې دا خود جنگ خبره نه لګانا
قرآن حدیث کرا چې من قال لا اله الا الله عصم مني ماله ودماغه، دا مال او دماغ محفوظ دي. زکات خو منی انکار خو نه کین، منکر نه دي، جنگ ورته څنګه کوي؟ هغه نه منکر د بیت المال نه دي، نو نن بدی د بیت المال نه انکار کوي، سبب موږ با جماعت نه انکار کوي، نو بل روزه شهر رمضان کې انکار کوي، بیا په ګرمۍ کې چې نو حج مکه کې رسو کوي. نه کم سره چې کیفیت شرعي کې اختلاف کوي، ما سره زب خامخه جنگيږي او تردی کې او سره مال اخراوړي او دغه هغه د زنګون د تړلو پړې نه راوړي هم به جنگيږي. یا مثلا یو سره زکات خراوړي لیکن ورغمه ته نه پریږي دي، او حقیقت دا چې هغه ورغمه په زکات کې د بیت المال ترسي زبر سره جنگيږي. نو حضرت شیخینو اختلاف چې کوم په چا باندې وو، او پرې کرابي چې زکات منه خدا بیت المال ته او مستحقی خلیفہ نه منه، یار سره مجاز بذات خود دے په دې باندې حضرت صدیق ډټ کیا او درې د کلش، حتی کہ حضرت عمر په ذهن کې راځي چې واقعي صدیق په حق باندې دی. حضرت عمر وچ به صدیقہ ته پرشتیا باندې او شکر دې چې الله پاک ته پوکړې وي او زم پوکړه ایت اشاره. وکفر من کفر من العرب په معنی پوښو کنه، او کافر شو هغه څوک چې دا کافر کېدلو دی د عربونه، لکه مشرکین شو یا د مسلمه تابعداران شو وغيرها ذالک. فقال عمر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله ومن قال ها فقد عصم مني ماله ونفسه، دغه مال محفوظ دی او نفس الا بحق سوا د حق اسلامنا. حضرت ابو بکر الا بحق تو ګور کنه حق اسلامنا سمانه شو کہ د اسلام په حقوق کې کوتاهی کوي، اسلام د پاره موږ دغه نه بدلی اخلو. نو دوی د زکات طریقې اسلامي انکار کې زب جنگي کما. فقال والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاه والزکاه، ز جنگي کوم پاغه چا سره چې تفریق راولي په ما بین د موزه د زکات، معنی موز منی او زکات نه منی، یو یا موز کې لیکن زکات بیت المال ته په طریقې د پیغمبر نه راوړي. فإن زکات اقل مال دی والله لو منعوني عناقا، دا عناق چې کوم دی دا پسکوري ته وایي، پسکوري خو ته پیژنې کنه مولانا صاحبہ، اسو کو چې دا عناقن ګډوري ته وایي، ګډوري پیژنې ولد الظان ته وایي، او ولد الماس ته پسکوري مونږ وایو، ولد الظان ته ګډوري وایو، هغه چې د شپږ میاشتو نه کم وي. عناقن كانوا يؤدون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حضرت ادا کو او مال اوس نه راړي لقاتلتم لا منها. قال عمر فوالله ما هو نبذك لك والد الصديق الا ان قد شرح الله صدر ابي بكر، الله د ابو بکر صدیق سینه ایمان د پاره کلاو کړی وا. فعرفت انه الحق، ز پوشم په دې خبره باندې، خبره چې صدیق په زبان الله جاری کړی وا دقه خبره حق وا. باب البيع على ايتاء زكاه بنت ابو اقام الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين. دا څنګه چلے دا خسته خبره، زه په خوشاله شوم، ازګه بدلی کرا بدلی دغه سمام ویلې نه ګوره ها ازدا سه بیل ګټون نه چغې کوي. حاجی باب دې په بیان د بیا تل زکات، فین تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزکاه فاخوانکم فی الدین. ورمغه مخکې دا خبره ویلې وا چلک البیات، بعضی خلقوی چلک بیات فقط اسلام دی او فقط بیات ایمان دی، حالانکه دا خبره نه ده. خوشي یو کو بیات ایمان دی، هغه نه علاوه بیات یو لوست وي د یو مسلې باندې عمل لپاره به تور تاکید ایمان بیات اغسته، بیات علی عبادت، بیات علی الوظائف، داس جائز دی. قربان دیتا نا. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عمر قال حدثنا ابي قال حدثنا اسماعيل بن قيس قال قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه بيعت النبي صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاه وايتاء الزكاه والنصح لكل مسلم. دي قد مر باب اسم مانع الزكاه وقول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله الى قوله تعالى فذوقوا ما كنتم تكنزون. باب دې په بیان د ګناه د مانع الزکات
الکه چې کوم سره زکات نه ادا کوي الله په لار کې زکات نه ور کوي دغه لپاره څه ګناه دی سورته توبه کې دغه ذکر شته څنګه یوم یحما علیها فی نار جهنم ایت اشاره ده یحما علیها فی نار جهنم نه معنا ده اسم مان زکات وقول الله تعالی والذین یکنزون الذهب اعوذ جمع کی اسرو سپین ولا ينفقون فی سبیل الله ويا طالب جان الى قول تعالی فذوقوا ما كنتم تکنزون نو اسم کی اشاره شو فذوقوا تا ادا فذوقوا اشاره سترا یحما تا دا مال به په جانم کې ګرمول کیږي او بیا به دوی له تابونه ور کول کیږي او بچ دا مال ستاده قال حدثنا ابو اليمان الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو زناد ان عبد الرحمن بن حرمز الاعرج حدثه انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم تاتي الابل على صاحب دار خير ور مولانا صاحب توجه کا کله چې د رز د قیامت شي چا د اوس زکات نی ور کړیو دی په سوري اوخ په سوري که چا د غوي زکات نی ور کړی نو غوي په سوري او که چا د ګډي زکات د بيزو نی ور کړی دا په سواري اور خپل غوازونه بکې او چې چا د سرو د سپینو زکات نی ور کړی دغې د پاره دغې دم پیسو نه شجاع اقراب جوړ شي کړل شجاع اقراب ته جوړ شي لوی اجدها پونه مولانا صاحب او هغه مار چې کوم د دیله و د وقونه نشي او راخیبا او دی بچی وی چې غر شما ابو دي جانا مالک وانا کنزوکا قال نبی صلی الله علیه وسلم تاتلی بالولا صاحبیا رابش خان علی صاحب خپل مالک باندې کوم خان لم يؤد الزکات من عقید بلګوي على خیر ما كانت پوښګنا هغه غوړه د هغه باډې باندې په غوړه د هغه جسم جسامت باندې کانه چې په دنیا کې خسار به خضرانه کلا اذا ولم يوتي فيها قات کله دي دغه حق د الله نو ور کړي طاطوه باخفافها له دلیب دلرا غوبلیب دلرا پای مالکی بدل را پخپو سره الله الله الکه چې چاو خانو زکات نو ور کړي دا خان بل را پاسي خسار به مضبوط او دا سره به ورزول شي او دا خان و فکرزي لکه چې پوخا به غوبل کو او صاحبو په غنمونو باندې ګرځیدل وتاتل غنم علی صاحب او را بشګړي بيزي په خپل مالک علی خیر ما كانت په هغه صورت جسم سره چې دنیا کې اذا لم يوتي فيها حقها چې کله دې اجري د خپل ګډو بيزونه حق زکات نو ور کړي تطؤه بازلافها دا بد په خپل کرسوندو باندې دله غوبلې او دې لرب دلې او په دې باندې وګرځي وتنتهو بقرونها او وهب دې لرب په خپل خکرو سره بيزي به په خکرو موي قال ومن حقها او بعض د حقوق د اخانو او بعض د حقوق د ګډو بيزداده ان تهلب علی الماء چې دا اول شل شي په ابو باندې ګور مولانا صاحبہ چونکه د عربو په زمان عربو کې ابو قلت اوسمشته اپ میرو کې په مليونو باندې وبني نو اکثر د اجنان په بيزي مزي سرولي سو اغلب دوی غرمه شو بیا به بيزي هغه ابو زه تراوړست را لګلې را وستلې با چبو ولورکی دغه علاقې غربا او مساکین چې په دغه ابو په دې ګذر باندې بجمع شو یره چې خل اجران برازي نو موږ لوس پېما یو ګټ پیو پیاله پېما براکی او ځکه په خوا علماء چې پې خرصل منه دي کتابونو کې زړو کې شته پې خرصل منه دي ځکه چې دا یو د الله تعالی یو نعمت عظما ده او دا په تور تحفه یو بل ورکول پکاري نو دوی بر راجم شو تو بعضی د حقوق د دې خوانو د ګډو بيزو داده چې په ګذر د اوبو باندې فقراو ته اوبو ورکړي شي پای ورکړي شي قال فرمای حضرت ولا یاتی احدکم یوم القیامت بشات ولا یاتی لا متاکید دي او خام خبر از یو د تاسو نه پر د قیامت بشاتن په ګډ يحمل على رقبتي چې په سټ په سور کړی لا يعار چغید فارب आवाज پی مې کوي کنه کړي مې کوي فیقول یا محمد دغه سره په دغه وخت کې محمد اسلام اے محمد اسلام دې ګډ نه مخلاص کا دې پیسو نه مخلاص کا
حضرت الله املک لک شیئا ز اختیار نه لرم تا لپاره دین د خلاصي ولقد بلغتک قد بلغتو ما خدا ته مخکې ویلو ولا یاتی بیر یعمل على رقبتی او خام خبراشی اوخه پوش هوش یعمل على رقبتی چې دی بدا خپل سټ باندې سور کړی وی له روغا هغه د پار بړ روغا आवाज اوخه ويقول يا محمد فاقول لا املك شيئا قد بلغت قربان دتانا قال حدثنا ابن عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن ابيه نبي صالح بن سمان نبي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هر هغه سړي چې الله ولا مال ورکی فلم يؤدي زکات دې دغه نه زکات ورنکي مسل المال يوم القيامه ممثل بکړي شي مصور بکړي شي لپاره دې مال دې پر د قیامت ٹھیک شو شجاعت جوړ شي وځګنا شجاعت جوړ شي وځګنا یعنی لوی اجدابت جوړ شي اقرا گنجای وځکه چې کوم مادر زاری لوي دغه په سر باندې وختنی او چې په خلکو کې کوم سړی ډیر ذکی وي دغه په سر وختنی دا سر باندې وخت کمی کنه دا وی په خواب استادان زکات نه خي او واقعي تجربه دا چې زکات نه خي کم وخت زکات نه خي خجی لو زبیبتانه او دغه په سر باندې دو تاغونه وي دو نخي وي زبیبتانه یطوقه یوم القیامت خلق یطوقه خلق یطوقه دامار بده د غاړي توق کړی شي پر د قیامت ثم يرسمر دامار بده مرنا چاپیر شي ثم ياخذ باللهزمته یعنی بشدقه بیا به دامار چک لګي په دی باندې باللهزمته وقوده دا وقت ثم يقول انا مالك انا كنزك ثم تلا بیا پیغمبر اسلام ولسل او ګمان دي نه کیا کسان چې بخل کوي هغه مال چې الله ولور کړ دې په خپل فضل سره هو خیر لهم چې دا بخل کول دوی لپاره په پیدا منوي بل هو شر بلکې دا بخل دوی لپاره شر دی څنګه سيطوقون ما بخلوا بيوم القيامه توق بکړي چې هغه مال چې کوم باندې بخل کو پر د قیامت چلو باو ما وجه زکات پر ایسه بکندې نه قول نبی صلی الله علیه وسلم ليس بما دون 5 اواتم صدقه ګوره علماء کرام مقصد د امام بخاری دا دی چې مخیات کتاب الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقون في سبيل الله وبشرهم بعذاب اليم دغه ازاید مال میدل چې کوم سره مال جمع کوي او په مال کې حق الله ورنکي هغه د پار عذاب الیم دی او دې کې سوال پیدا کړي چې دینه خدا معلومه شو چې چا ځکه مال په جیب کې پروتي یا په بانک کې پروتي یا په کور کې پروتي هغه مستحق د عذاب الیم دی امام بخاری فرمایي چې نفس جمع کول د مال جرم نه دی او څنګه جرم په هغه مال کې دی چې دغه نه حق د الله دانشي کتا څنګه مال دی ډیر زیات ته او ته دغه نه حق د الله ورکه یعنی زکات ادا کړي نو په دې باندې پتا باندې جرم نهست امام بخاری فرمایي ما او دې زکاتو هغه مال چې دغه نه زکات ورکي فلیس بکنزن داغه کنز مذمومه نه دی خیر بلګه دا ونه چې دې څه بکنزن دا کنز نه دی کنز خودی کنه مان له څه بکنزن نه دی هغه کنز مذموم او شي نه دی هغه کنز معذب لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 اواق صدقه وا بخاری پتا باندې الله پاک رحمتونه وری څنګه ناشنا خبر وکړه حدیث نشته په کم د 5 اوقیون صدقه زکات نشته نو معلومه شو کنه مولانا سیبا چې تاسو سلونی اوقیوی دا وکز دی سلونی اوقی وکز دی کنه ځکه چې یو اوقیا کو 30 روپۍ شي کنه تاسو غو پاوکم 15 اوقیدی کز خوده خو زکات به نشته دی ولی نصاب زکات دې رسیدلې معلومه شو نفسي کن سبب د عذاب نه دی بلکې هغه کن سبب د عذاب دی چې زکات تنور نکی نو کله چې دا پاوکم 15 اوقی شي او زکات نه ورکنه دا کنز مضمون دی او کې پونه 5 وی دا کنز مضمون نه دی لازم بخاری
وبه قال حدثنا احمد بن شبيب بن سعيد قال حدثنا ابي ايوب بن سعيد بن شعيب عن خالد بن انس قال خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنه فقال اعرابي اخبرني عن قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب ما خبر ک تفسیر دی قول د باری تعالی والذین یکنزون الذهب والفضه قال ابن عمر من یا من کان ذهب من خلقا من کان ذهب هر هغه سړی چې خزانه کې دی لرا فلم يؤدي زکاتا فويل له نو دی له پاره تبایدا انما کان هذا قبل ان تنزل الزکات خوشي دا حضرت علویلو چې لا زکات نور اغله حکم فلما انزلت جعلها الله طور للاموال هر کله حکم د زکات راغې نو دغه زکات دې کنز پر مزکی شو نو اوس ته زکات ورکی دا کنز نجس پاتې نشه دا کنز مضمون پاتې نشه بلکې مطهر شو مخکدا قال حدثنا اسحاق بن نجار قال اخبرنا شريف بن اسحاق قال اخبرني اوزاعي قال اخبرني يحيى بن ابي كثير ان عمرو بن يحيى بن عمر اخبره نبيه يحيى بن عمر بن ابي الحسن انه سمع ابا سعيد رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 اواق صدقه ولا فيما دون 5 دود صدقه وليس فيما دون 5 اوسق صدقه ګوره علماء کرام دا رستوبا د عشر په مسله کې به دا حدیث راځي د عشر کې زمنګ د احناف په نسبت باندې نصاب نشته دی او شي چې تاسو غسمره ستا په پټي کې الوګان او پیاز وشل نو پای کې عشر ورکای شافعي فرمایي نه عشر لپاره 5 اوسقین دي 65 دي کله یو ذمہدار غلطه 65 نه کم ده نو پای عشر نشته دی منګوي چې دا 5 اوسقین چې دی دا د زکات دی او د دې تعلق سره اموالی تجارتی او سره دی زکات چې پای زمانه کې د یو وسق قیمت یو اوقیه وا ومانه لکه 15 اوقیونه کم زکات نشته دی نو 15 وسقونه کم زکات نشته دی زکات د تجارت غلط اشاره ده او هر چې عشر دی دغه حکم ځان لري او امام بخاری دا مقام دا حدیث په باز زکات کې راوړل دي اشاره چې 5 اوسقین اموال تجاریه مراد دي چې اوسه غلی خرڅي ذمہدار دي غله خرڅي نو په غلی زکات شته وی او کله چې 15 وسق تورسي او کې 15 وسقونه کم نه پکې زکات نشته مثلا هر شو نو باندې دا لیس فی ما دون 5 اواق صدقه 15 اوقیون کم مال کې زکات نشته ده زکات چې دا 200 سو جوړیږي 200 روپے جوړیږي ولا فی ما دون 5 زودن صدقه او نشته کم د 15 او خانونه زکات او زکات صدقه زکات ده الکه چې شیر عالم وی او د خمالداري او پیسې راوړي او په جیب کې تړلې پوښګنا او دی خان واغستل او دې سره سلور او خان دی او دا صائم دي ته په دې باندې زکات نشته د اگر چې حولانه حولو شي او چې کله 15 او خان دې سخلي هغه د تجارت لپاره نه دي ونه شو کنه دغه سي فاتکی او دې خریز کی او په هغه سری په دې باندې په زکات کې چې کال په تیر شي یو ګډ به خیراتي زکات کې ورکی او کې داو خان د تجارت وی بیا اموال تجاری او سره به حسابيږي او زکات ورکول کیږي وليس في ما دون 5 اوسق صدقه او نشته کم ده 560 زکات ایو وسق 60 صام توي او زغه تن کو ته 60 وي تاسو څه وایي 60 وایي کنه نو ته ولې نو ستاسو په لغه چې 60 یې کنه پونه شو کنه اردا یو وسق یو 60 شو 60 صام شو او 60 صام یو 60 زنګ وطن کې به خلکو 760 جوار شو 260 جوار شو 60 جوار شو وبه قال حدثنا لي بن ابي هاشم سمعه شيئا قال اخبرنا حسين بن زيد بن وهب قال مرت بالربزة بيت نبي ابي ذر فقلت له ما انزلك منزلك هذا قال كنت بالشام فاختلفت انا ومعاويه في الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقون في سبيل الله بس قال معاويه ګور دا مسله موږ مخکې ویلې وا چې حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنہ ربزه تولې تلو دې ځکه دا مسله رااله حضرت معاویه صاحب چې په شام باندې گورنر او د عثمان ابن عفان رضی الله عنه په زمانه کې الته مسله رااله آیت کې اختلاف راغی
حضرت معاویہ سے بھی والذین یکنزون ذهب مصداق فقط یهود و نصارا دي. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے کہ نہ دا عام دے یہود و نصارا هم دي اور عام خلق هم دي چې کله سره مال او دولت نه ای باندې زکات فرض او زکات نه ورکي هغه پکې هم داخل دي. د دې په مابین کې بدی باندې مباحثه او مناظره وا. حضرت معاویہ سے تنگ شو خفش نو حضرت عثمان ابن عفان سے دوی چې دا زما رعیت کې دي او دې ما سره مناظره کوي. نو حضرت عثمان ابو ذر ته پیغام ولېګ چې تراشه دل تراشه. نو دې دل تراغه چې دل تراغه نو دا مزاج دی ښا اوسم د دنیا دستور دی چې خلق د مظلوم مرګرتیا کوي. پوښي او چې پرک خبرې نو مرګرتیا کوي. نو خلق را لجی د ابو ذر سے کوت السلام علیکم څنګه را لجی او څه چلو جی اسی چلو جی. نو هر وخت کې بد ابو ذر په کور باندې بازار ګرمو. حدیث کې راځي ابو ذر عثمان سے ته چې داخله ما ډیر تنګي. بعد خلق وی ګوره چې حضرت عثمان ته مرته تنلار چې داخله دلته راځي ګڼ جوړیږي. دې روایت ابو ذر درخواست پیش کړ چې داخله ما تنګي او بس هر وخت راځي او هر وخت راځي. نو حضرت عثمان ته چې تا تنګي نو تر ربزي تلار شو. نو دې ربزي تلار د امیر عثمان موافقت او پتاویدارې باندې چا ورته چې ولی نو البته خبرو کې زما د مایوس په دې مسله اختلاف و. زید ابن وهب مررت بربزه ز تیر چم په خوا کې د ربزینا دار ربزه یو زید او دا د مدینې نه 48 کیلومتر په دغه باندې 300 مراحل باندې ده او دغه ځکه د ابو ذر رضی الله عنه قبر هم ده. فیضانا بیا بی ذر زلالم ربزتا ابو ذر سے موکتا ما ورته منزلک هذا چا شیشه باشستا ډیر کې دوستا په دې باندې ډیر کې دلستا پوشی قال كنت بالشام ز په دمشق کې وما فاختلفت انا ومعاويه زما او معاويه سے اختلاف راغی په تفسیر د آیت فالذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقون في سبيل الله قال معاويه حضرت معاويه نزلت فی الکتاب فقط مسئلہ راځو. دې آیت د کتاب په کې نازل شوی دی بعد دې بیان ور چا سره ذکر نشته. دې اخبار سور وبانی سو چې زکاتونه ورکول. فقلت ما وی چې نزلت فینا وفیهم دات نازل شوی دی په حق زمونږه په حق دیږي سمانا هغه چې مقصد د آیت دې نه خاص دی او ما وی چې مقصد د آیت سره عام دی. فکان بیني و بینو فی ذالک زما د په منځ کې په دغه خبرې باندې مناظرې وي. فكتب الى عثمان واویه سے خط لیک عثمان سے ته یشکونی چې زما شکایت وکاو چې دینه ز تنگ شما سره مناظرې کی خوشوي. نو فكتب الى عثمان عثمان سے ما ته خط لیک ان اقدم المدینه مدینه تراشا فقدمت ازرالم فكسر علی الناس زیاد شو په ما باندې خلق تلراتل حتا کانم لم يروني قبلو داسې لکه دوی چې دینه مخکې چته لیدل نو ما قبل ذالک. ٹھیک شو هر وخت السلام علیکم هر وخت سلام او دا دنیا دستور دی. پوښی کنه لکه تاسو دواړه خدای دغه وخت نه کی کنه او تاسو دواړه پیر او مرید چې د خپل کوارت لاړ شي دواړه دغه سلاړ شي نو څوک بدن تاسو هم نه کی څوک رااله او کې تاسو چې پولیس بوتله یا فوج بوتله مثلا ایو د درې د بار تیر کې بیا لاړ بیا ګوره بیا د ملمنو چینه چې پورا کوله. دا یو د دنیا یو دستور دی چې دا مظلوم شو او شو کنه او د سیاسي تاغزات کوم یو سره هغه پر سیاسي کیږي نه تو پر جیل نه خوړل. دا سیاسي خلق بوي کنه چې سو پر جیل نه ته لږه سیاسي نه جوړي یا نظر بند شي یا جیل ته لاړ شي نو بس خلک وي د لوی سیاسي دي مړه لاس کال جیل تیر کړی او جیل ملنی الته کې هر څه ملایي ورته سبحان الله او قرآن کی خبرې دلته نه کوي ولا ينفقون في سبيل الله اصل دا د ضمیر کنز تراجی دی
فوجګنا لا ينفقون الکنس خبره بخلاص شي اګه ته چې لا ينفقون فی سبیل الله کې فزت راځي شي نو مخکې غذاب ذکر دی دغه وجدات چې ذهب اقل او قلیل په معنا د عدم یو فزا اکثر زکایت اشاره وکړه دا داسې دي چې وترکو کا قائمه چې سورۃ التغی کې را جمعه کړه دي لا ونفذ الیها وترکو کا قائمه اتم دې کنه ضمیر یو تراجی شوی دی جی خاغزان له خبرې خام فکان بیني وبین ذالک خاص نو فقال لي ان شئت حضرت عثمان ماته ان شئت تنحیتا کستا خوخي نو بلځه تلارشه خوش کنا فكنت قريبا نو شیبستار یاش مونږ ته نږدې تنحیتا فكنت قريبا خوش کنا تنحیتا مدینه پرېګه دا فكنت قريبا نو بیا ستار یاش با نږدې اختیار کو معنی یاد کړه فكنت قريبا بیا بشیت نږدې اوس کې د خوخینو چرتلاشه بیا مونږ ته نږدې آباد کو فكنت قريبا معنی یاد کړه بیا ستار یاش با قریب شي بیا به تخ پر یاش قریب اختیار کې فذاك الذي انزلني هذا المنزل فذاك دغس وجوا الذي اغا انزلني هذا المنزل چې دې منزل تراولې کلمه بل معنا دا فكنت قريبا شت کوزیدون کې نږدې د مدینه ته معنا شو فكنت شت قريبا سمانا کوزیدون کې ډیرکیدون کې قریبا نږدې د مدینه ته ولو امروا علیا حبشیا او کچردی په ما باندې یو حبشي امیر کی لسمیت واطاعتو معنا دا خو زما لوی امیر عثمان ابن عفان لیکن کچر امیر ما ته یو حبشي په ما امیر وې هم به ما دغه اطاعت کو معنا څه شو زما دې رضی تراتل په حکم امیر دی فل حاصل امام بخاری دا باب ول راوړه اشاره دې طرف ته دا چې یکنزون الذهب مصداق عام دی جی وبه قال حدثنا اياش قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا الجريري عن ابي الله يعني لاحمد بن قيس قال جلست وتحفيظ حدثني اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني ابي قال حدثنا الجريري قال حدثنا ابو الاعلى بن شخير ان احمد بن قيس حدثهم قال جلست الى ملائكه من قريش فجاء رجل اوس دا ګور دیوی احنف ابن قیس وی حدیث بیان کړ جلست الى ملائکه من قریش زناتم یو ډلې د قریشانو سره فجاء رجل راغ یو سره دا ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ یا دې درته بخاری من اول کې ویلو ابو ذر سے عقیده دا وا چې د امیر او د غریب لکه د مولا او د مملوک جامه او خوراک وي وي زکه چرال امیر او د مامور جوړه دوه یو شان دی او د دې دا مسلک مولانا صاحب چې پیسې جمع کول ګناه دی واقعي فنا فی الله سره وی جار جنار یو سره ابو ذر غفاری خشن الشعر والثياب والهيئه خشن الشعر راګنده ویختو والا پشانستا او څنګه ویخته ګډ ور دي او نو ویزلی شوی دي او نو منګل شوی دي راګنده ویختو والا والثياب او خیرونو جامو والا بعض معنی کې وخشن الثياب او درنو جامو والا لکه کدر جامې په خوا به ټاټ جامې غټي غټي وای والهيئه او خیرن هيئت والا نمانا اعضاء باندې جوړي مړي پرتی وي حتا قام عليهم تدې چې نږدې شدوي تا فسلم السلام وي ثم قال بیاوي بشر الكانزين خبر شه دانه زیر ورکا خبر ورکا الكانزين کانزين تا کانزي پیژنه کنده کان نه دي هغه خلک چې مالونه جمع کوونکي دي برزفن هغه ګرمي گیټه سره یوم علی فی نار جهنم او شکنا چې ګرم بکړی شي په دې باندې په مال اور د جهنم ثم توزو علی حملت الصدی احدهم بیا بکې خود شي دا ګرم ګټه دا گیټه علی حملت صدی احدهم هغه سر دتی د یو د دوینا د سر دته په پیژنه کنه دا یو پورا تی وی کنه ایو دلته تا
کم نه چې پيوزي کنه دا علا حملتا صدیادم هغه سر د تی د یو د دوینا حتا تدی پوری یخرج جدا بوزي من نغز کتفه د اولی د برنی اډو کی د سرنا دا اولې ده کنه ولې د دې دا برنی اډو کې کم چې د سینې بالکل مساوي دي د سینې بالکل مساوي دي او دا نغزه ویل کیږي د اډو کې د اولی اډو کې تا او دغه هغه سر د دې سینې سره بالکل مساوات کې راځي وتوذو علی نغز کتفی او کې به خود شدا ګرم گیټه هغه سر د اډو کې د اولی حتا تصج من حلامت صدیه تر دې پر چا برا اوزی د سنا هغه سر د تینا هغه سوري د تینا مان دل تنوا غټه خوده کیږي او شاته نبوزي شاته نه چې خوده کیږي نو بار نبوزي دی خو نبوزي او دا غټه بس یو راضي او دا سزا ورکول کی الله تم مصاد یتزلزلوا دا غټه ودی په بدن کې حرکت کوي زیو راضی با ثم والله بیا دا ابو ذر یو خاصه فجر سیلا ساریتنا ډډو لګولا کیناس په داسې حال کې چې ډډو لګولې واستنې سره وتبیتو دیوی زور په سلاړما او څنګه مولانا صاحبہ دا انس ابن قیس زور سلاړم وجرت الیک ناسم انس وانا لا ادري من وما تپتن چې دا بزرگ څوک دی فقلت لما ورتوي لا ور القوم الا قد كره الذي قلت ګمان نکوم په دې قوم باندې مگر بده وګن هغه بیان ستا چتا ورتوي ستا په دې بیان باندې خلق ناراض دي قالوا زکه انهم دوی چې لا یاکو نشن نه پوي جاهلان دي زکه خفدي قال لي خليلي هاي ابو ذر وی چې ما ته زما خلیل ویلو ما ته زما دوست ویلو پیغمبر اسلام قال اخنسوي ما احنفوي ما ورتوي ومن خلیلک تانی سوق دې ستا دوست چې ته قص کړي دوست سوق دې قال ندیخ ابو ذر النبي صلی الله علیه وسلم ازما دوست نبی علیہ السلام دې ٹھیک یا معنا من خلیلک تانی دې قال نبی صلی الله علیه وسلم یا بازر ما ته نبی علیہ السلام چې یا بازر اتبصر احدن ایت ګوري احد لرا ما ته ورته نبی علیہ السلام یا بازر ته تا ته احد اخکاری بما احد تو قتل ما شاید نبی علیہ السلام ما ته تلیږي زدا ټیم اندازو لګوما زکه چې کله لاړې کنا خوش کنا نو دا احد غر چې کوم د بالکل د باب فات مخامخ دی او دا د مدینه غرونو کې لګو چاتوم دی نو الکه چې ذمہداران چې نور ته ګوري لکه لا نور لاشته لا وختي دی دا دلته دی یا دلته کوم ځای کې دی ما ته حضرت اتوب سرو خدا تا ته هود اخکاری نو ما هود تو قتل زړه کې مې داو چې ما نبی رسول الله ته تلیږي نو یاره وخت ګورم حالانکه دا مقصد نو بلکې بل مقصد قال ذی فنظرت الى الشمس ما ورته قتل چې ما بقي من النهار جو سمر ټیم پاتې دی وانا ارى او ما دا خیال کو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فی حاجه چې پیغمبر اسلام ما سکار لګي او تمہارا نام او دی ګورما حضرت تا او دخکاری جی او ما تخکاری قال نبی علیہ السلام فرمایا چې ابا ذر ما احب ان لی مثل احد ذابا زنا قوم چې ما څخه د احد مرسر راشي انفقوا كله او بیا اخر کوم د غټول الا ثلاثه دنانیر سوا د دریو دنانیرونه معنی دا شوا چې ما چې دا احد نی خرج کړي نو زپې خوشاله کمانا چې دا احد مرسر ماته ملاو شي ته به خرج کما سوا د 3 روپو نه 1 روپے د خادم یو خز د خز یو زما بس تیشوا فإنها اولئک لا یعقلون ابو ذر دا خلق نه پويږي انما یجمعون الدنيا دو جمع کوي دنیا
ولا والله لا سلم دنیا قسم دې په خدای زه دونه دنیا نه غواړم دوی نه خو پیسو له نیم راغلي کې دوی چې دا غریب پیسې غواړي ولا استفتی من دین ان دین حتی الق الله او زه تاسو نه کوم د دوی نه د مسلې تاسو نه کوم د فتوی په باب د دین تر دې چې الله سره ملاقات شم مانس مال مسلم راضي دا چې تاسو لراغلې ما او زه د دنیا سره سکوم نیمګړی سره دوی دا خیال کې چې دې بونه پیسې غواړي پیسو غوښتلم نیم راغلي زه خو دوی ته مسلې بیان لراغلې ما تا خیال ورته نو اوس کومه د دنیا په ځای شي نو الله دې معافي باب انفاق المال في حقه باب دې په بیان د خرج کولو د مال په مصرف دې باندې تاسو زاده دا خبره خوانده ورشوخه الکه دا خبره می خوښه شو خرج کول مال دې په مصرف باندې به مصرف مال نه خرج کړي دا ګناه ده او ټول سورته بقره شامل به قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس عن ابن مسعود قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد الا في اثنين رجل اعطاه الله مالا فسلته على حلقته في الحق ورجل اعطاه الله حكمه فهو يقضي بها ويعلمها قد مر باب الرياء في الصدقه باب د بیان د مذمت ریا په صدقه کې الکه چې خیرات کې ریاکاری کې ریا دي ته وي چې دنیا کې خپل نوم او شهرت حاصله نو هغه ثواب ختميږي قربان لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر الى قوله والله لا يهدي القوم الكافرين قال ابن عباس د مفردات او ترجمه کې سوال دا پوښګنا افیا ذروها فترکو سوال دا سوال مانسکی لیس علی شیون انقیا من التراب صفا سترا چې پاغي با اس قسم دوړنی وقال اکرما وابل فترکو پوښګنا فوابل نو مارسو شو په یک دی وابل ما ترجمه کوګا اے وابل مسردار باران لکه پرونچو ستیم کیو الله اکبر المطر الشديد والطل الندي شبنم یعنی مطر خفیف چلو باب لا يقبل الله صدقة من غلول ولا يقبل الا من كسب طيب لقوله تعالى قول معروف ومغفرة بس ګورا مولانا صاحب دی باب کې امام بخاری دو خبرې ذکر کړي یو دا دي چې خیانت الله نه قبلای دیم دا چې مال حرام نه قبلای لا يقبل الله صدقة من غلول الله نه قبلای زکات د مال خیانتنا غلول چې دوکه دې کړی دا او دروغ دی ویلی دی یا دې جان مال پټ کړی دی اوس کې څه هغه مال خیراتی خرج کړي نو دغه قبولیت نشته ده دیم دا چې ولا يقبلوا الا من کسب طيبنا نه قبليږي مال د الله په دربار کې مگر د کسب حلال نه اوس کې څه حرام جمع کړي هغه الله په لار کې ورکړي نو ته غلو باندې ثواب نه ملاويږي ونه شو ګر دا غل دی حرام دی لقوله تعالی قول معروف ومغفرة وینا نیکا او مغفرت بخشش غره دی د صدقینا چور پسې کته تکلیف غریب تا الله پاک به پروا دي تا نه حلیمون بردبار دی باب الصدقه من کسب طیب لقوله تعالی باب الصدقه من کسب طیب باب دې بیان دي خبري الک معتبر صدقه هغه دا چې د ګټه حلال نه وي حلال ګټه وي دغه اجر ملاويږي يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وبه قال حدثنا عبد الله بن منير سمع ابن اس ګورت دی حدیث کې تفصیل دی هغه کې د طالب جانا ابي اورسه فرمایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی پاک فرمایلو من تصدق بیاد تمرتنا غچا چې خیراتو کا په مقدار د یو چواري من کسب طیب د ګټه حلالنا اوس ګورا فإن الله دا د من جواب دی او درمیان کې جمله معترضه ده ولا يقبل الله الا الطيب حال دا دی چې الله نه قبلي مگر ګټه حلالا بس فإن الله يتقبلها بيمينه دا فإن الله دا جزاء دا د من تصدق بیاد تمرتن فإن الله يتقبلها چاچ یو کجوره خیراتی ورکړه الله اغیل قبلی بیمینی په خلاص خپل سرا
وسلک طالب جانا احمد خانا بیمینی کی اشاره د ست طرف تا الا بالکلیت علی حسن القبول نو الله په خوشاله قبلی او په خشان قبلی او خواب خلق وا منا په خلاص او اخلا نمانه دا په خوشاله او اخلا ثم يربيها لصاحبه بیا دا یو کجوره د خیرات چې دا الله دې تربیت کی پالنه کی لصاحب لفاظ مالک د کجوره کما يربي احدكم فلوه لکه چې پالی یو د تاسو نه بچې د اس لکه اس یو بچی نره غوندي او ته پالی نو تر دې چې خاص جوړ شي الله بداستا یو صدقه د زکات یو کجوره چې دا به پالی تر دې حتا تكون مثل الجبل دو هدم ردیر بشي الله په نامه خیراتی کارونه کوي تابو سليمان ابن دينار وقال ورقان ابن دينار عن سيد ابن يسار عن ابي هريره النبي صلى الله عليه وسلم وروى مسلم ابن ابي مريم وزيد بن اسلم وسهيل عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم باب الصدقه قبل الرد باب دې په بیان د ترغیب ورکولو د دې خبرې چا صدقه قبل الرد معنا او تو صدقه قبل الرد ورکه زکات مخکې د ردنا ما ته وکړه طالب جانا یو زمانہ برازي چای ته زمانہ تر رد وي ابسي مال بډیر زیات شي حد نه به سوا شي مطابق بوره ډک کړي ورکه به ولاري یو سړی ته आवाज کې چهره امرګیا راشه زکات در کوم ابو یلکه کې پرون دی راوړې ونه ما باغستلو اوس کو ما سره د بوره ډک دي کې تعالی پکار راشه د یو بوره در کما مال به زیات شي زیات اسم زیات دی اسم زیات شو بالکل زیات شو الله حقیقت ته کې ګوري کنه اوس مستحق د زکات ډیر کم دي حقیقت ته چې ګوري نو اوس مستحق د زکات اگر چې زکات هر یو سره اخلي خو د زکات مستحقین اوس نشته سوا د دین چې دا مدارس اسلامیه دي دا مدارس اسلامیه دا دي ځکه په دې کې دا لنګری د طلباء او خدمت ته کیږي نو دا دي لیکن دین علاوه کې ګورن واقعي نشته اوس او دا د قیامت نه خدا چې مال به زیات شي باب دې په بیان د صدقې قبل رد مخکې د رد کولو د سړینا ته به زکات ورکې هغه چې نه شابه تر شته دا څنګه منم سمعت النبي صلی الله علیه وسلم ما د پیغمبر علی السلام ناوریدو یقول فرمایي تصدقوا خیرات ورکئ فإنه يأتي عليكم زمان ذکر بشي پتاسو یو زمانہ يمشي الرجل بصدقتي روان به یو سره اوچتون کې د خپل زکات فلا يجد من يقبلها نبم جزو زکات قبول کیر مستحق بني يقول رجل صيبه لو جيت بیا بلمس کې کاکا پرند راوړې لقبلتها فاما اليوم فلا حاجه لي فيه مال ضرورت نشته چتا کامرا ته لاړې کنه دلیه کامرا ته چرته ماشاءالله نو ګور دي کامرا کې یو دکان دی ته ماشاءالله جرنل سٹور وي ماشاءالله جرنل سٹور عوام اکثر ته ماشه ته تلون چې جرنل دا سودار د ماشاءالله ان ماشاءالله نه ماشه جوړ کړل دلته زمونږه هغه کور سره کسان پاتې کیږي دغه یو استاد دی په واسطه کوي آیا ځل موږ راتلو ډیر وخت شو څلو پیځه کال موږ تلو نمال یو شی په کار مو ماشاءالله جنت ټول تراړو هغه امام سیم ما سره د دې ملمو چې هغه کسانو کو ته رامنډ کړه او بس دې سره ملاو شو بیا کینو چیز کو داس کو دې کړی یا نو ما ته یې دې خلکو استاد ډیر احترام وکړ وای د دوی مور به زموږ په کور کې خدمت کوي زموږ د غواګانو او د میخو چوټی ندي مشان اوبه بار ورزولې او زموږ کور کې به د لوخي مخوي سره انن دې حد ورسېد دې ته د قیامت نه کنه مال سیوا شو کنه او زری تاسو
تاسو خبرم نه کوي حاجی. وبه قال حدثنا ابو اليمن قال اخبرنا شيخ قال حدثنا ابو سنان عن عبد الرحمن عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته حتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أربا. بس ګورا يكثر فيكم المال فيفيض مال بزياتي حتى يهم رب المال تر دې چې قصبو کې خاوند مال من دا غچا يقبل صدقته چې قبول کې دین خیرات وحتى يعرضه تر دې چې دې پیش کې ورته خپل مال فيقول الذي يعرضه عليه وای باغ سړی چې چاته دې مال پیش کړ دې لا عرب لی نشته مال استاد مال ضرورت اس ما ضرورت خلک او سکورته چلو. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عاصم النبي قال اخبرنا سعدان بن بشر قال حدثنا ابو مجاهد قال حدثنا محل بن خلیفۃ الطائی قال سمعت عدي بن حاتم يقول كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء زوما نبی علیہ الصلوۃ والسلام څخه فجاء او رجلان طالب جان او کېدا فجاء او رجلان رال نبی علیہ السلام څخه دو کسان احدهما يشكل علا یو دغه ناغه او چغی فریاد کو د غریبای چې ډیر زیات غربت ته ډیر زیات فقر ته خوراک ته روټه نه ملاویږي څه نه ملاویږي والآخر یشکو قطع سبیل بل اغسر او چغی شکایت کو حضرت در رهزنه دي د لارو باندې امن استداو کوم دیر دي قطع سبیل معنا قطع سبیل ډاکی رازنی فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم قطع سبیل ارچ دا ډاکا او رازنی چې دا فنو لا یاتی الیکا ناراضی پتا باندې الا قلیل مگر لګه زمانہ حتا تخرج العير الى مکه تدی چوزی بقافلا د تجارو الى مکه مکیتا بغیر خفیرن بغیر د کانوینا کاروی بیجنه کنا بغیر خفیرن بغیر د کانوینا یعنی بغیر د محافظینونا. بات سمجھ میں آ گیا ہے نا. ہمارے علاقے میں تمہیں پتہ ہے کہ نہیں زنگپتی علاقہ کے دشنکیار مخی بیا غر شروع شی کنا نختر و ڈاکیچی ہوتے ہی جہاں بہت درخت ہے نا جنگل ہے نمانگ چسو اقیو نتیجه تبا چورا سیدل دا ماخام نرستو بسونه باغی سارول چه 20-25 بسونه با جمع شکنا موٹر یا گاڑی بیا با دو گاڑی دا پولیسانو مخیو دو بور پسیو آدھی بطللا آغا بطولو پوری ذکر دیکھ کے خطرات و ڈاکی خطرے ہے ابھی بھی ہے نو دا کانوی بورتا پلا اس پا دی علاقو بانزا دشپی اس نشتے طول پا غر و بور خیجی نستا پا علاقی با بیادا سی امن راشی خوشکا نا اس دغسی وی نو بیا با دا قافلی بروانی وی خو بغیر خفیرن بغیر دا نگراننا بغیر دا محافظینونا بغیر دا شرطونا بروانی وعمل عیلتو هرچستا فقر دے فإن ساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته چکر بلگے یو د تاسو په خیرات فلا یذم يقبلها اسوک بین قبلی ثم لا يقفن احدكم بين يد الله بیا بودری یو د تاسو د الله مخ کې لیس بینو بینو حجاب د الله او د بنده په منځ کې به هیڅ رکاوټ حجاب ني ولا ترجمان يترجم له او نه به بنده او د الله منځ کې څه ترجمانی کوونکی وي هر سړی به برای راست خبرې کوي الله ورته وي اولم اوتی کمالا اے بندہ تعلیم مال نور آ کرے فیقولن دی بلا آو جی ثم لیقولن علم ارسل الیک رسولا تاتے پیغمبر نو لے گلے فیقولن بلا فینظر عن یمینی فلا یرا الا النار چخیتا گوری اور بئی ثم ینظر عن شمالی فلا یرا الا النار فلیتقین احدکم النار. نبی علیہ السلامی بچتی کیاری او سره د تاسو نه خپل ځان د اورنا ولو بشق تمره اگر چې په یو پټ ته کجوري وي فلم یجد فبکلمه طیبه او کې اسنی کنا نو چاته د خوشاله خبره وکا او چې کنا لکه د ایوب چې کله کله خبرې کوي پرون می ورته ته نه خاندي وکې شی مو وي ان دا خبره وکنا په نه شي دا یو خبره چې بل په خوشاله شي دا خبره ده. گورا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک روایت تے دے چکل امیر و خلیفہ وقتو شپاو ملی سے و شپاو
او دې خود شپې بادشاہ نگرانیانه کولې نو چې ګوري یو زنانه روانه ده او خو مالدار زنانه ده عمرې روانه ده دې شرطه ته چې دا وګ دا غل دې څوک دی روان دي دوی چې لاړ هغه قضا دی وته څوکي په ځو فلان کې ځان راغلي موضوع مکه ته تاسو څوک دی څوک نشته عمر په لار څه مسله هیڅ تکلیف برا صحابي راځي وای کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلو چې په حج کې وزنانی تاسو ملاو شي لاسونه د بنگونو ډکوي او ته تاسو کې نو کوم نه راغلي لار امن به خطر بني اوس مولانا صاحب الله پاک تاسو ما سره حج نصیب کړي لیکوت تاسو د دعا نه دکړه د الله نه لولو سپوري ونه شو کنه اوسم کې مالي وزرا چې بخاری په ځای ته ته یقیني خبره ده تمام مزاج دی لیوانه مګر دی حقیقت ده او وجودی پر خدا کی لعنت تخیل ورته کنه ارزما بس دا زړه غواړي چې زما ته جارو ولې او بس التناس یا حرم مکه کې یا حرم مدینه کې دلته زم اعزاز دي خلق راجد خلق او تفاسی شیخ سے بخیر الته کې ما دي جوړا ورالي او جرال او جارو راکې دا دي جارو کوم او چې مکه کې یا مدینه کې ما هغه ما دي فخر انتظام کر دے میرے اللہ انتظام مدینہ میں صبح ہو تو مکے میں ہو شام تا خیال ہے تو مولانا صاحبہ اللہ اسم چتلاڑی اللہ خصوصا مولانا ذوالحجہ 4 5 6 7 8 9 10 11 دی رزو کی چل حج ایام دی تا مکی پلارو کسو کی دا عرب راضی او اغی چونکی اتلی مٹلی بیانا اخلی او دغه شان چې دینو د شپې پراتی چې صاحب تاجل رضی دا زنانی ودی راځي او چې ګور ته واوري په شاله سپینی او دا بغړی دې د پر سرونه ډک د چا همت هغه همت خو پرې دا هغه په څوک کې په ځکه خیرم نه پیدا کیږي دا سره ته واخله ما او دلته به ډاکوان راشي ماشومان نو جنکو نه ودا والے وباسي او ګوتی ولا کټ کې ګوتیان به ته وباسي لاسونه ولا کټ کې بنگړي به ته وباسي دې به تختی شیخ القرآن علیه الغفران وی یفزحیل تلمنو دا اوسم دغه منظر دی په د موږ ټیم شي دکان نه بخل خدا ذ کلاب په موږ بلاړو ماته یو سړي وی چې څه عجیب ملک دی ما ملک عجیب نه دی څه عجیب دین دی څه عجیب قرآن دی دا قرآن نظام دی نو څومره امن دی چې دا قرآن نظام دل ترانه استادم دې بینکونو کې بیا پولیس او د شرطه خود ضرورت را نشي دا بیغه مکه نه وبه قال حدثنا محمد بن الله قال حدثنا ابو اسامه عن بريد بن ابي برده عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ياتينا على الناس خام خراب شي زمانه په خلقو باندې يطوف رجل فی بالصدقه چکر بلګي دی وخت یو سره په زکات من الذهب د سرونا ثم لا يجد احدا بیا بنم می دی او کس یا خذها منو چې دا زکات واخلي وير الرجل واحد او بلی دی شی یو سره یتبعه 40 امراه چې دی پسې بسلور سلیر ګډي برواني خزه یا لوز نبی چای ودی سره ځان پنا کې اخلي ځان په جوختي مان پنا به حاصلې صالح خزی په یو سړي په پنا حاصلې نو په کلی کې په خاندان کې د صالح تو خود سره به یو سړي برابرې بیا او بعض روایتو کې د خود خبرم شته من قلت الرجال وكثرة النساء سړي بزیات شي چې سړي به کم شي او خزي بزیات شي باب دې په بیان د دې چې حضرت اتقوا النار ځانو ساته تاسو دورنا ولو بشق تمرتين اگر چې دا په پټ کجوري باندې وي والقليل من الصدقه ولغون خیرات سمانه شو مولانا سیوا جانم اور چې ډیر سخت دی او بیچاره لګه کجورا ور کوي نو دې له پار چې د جهنم نه پیژان خلاص کړي پوره شو کنه طالبانو دې حدیث ته چې ګورم مر خوشاله کې مخ بسکټ مر راوړل څه ها چې په خای بسکټ مر راوړل تاسو طالبان ګوره زه خپه کیږم په دې تاسو به خوشاله ګلیانو ما بسکټ خورو ورځ کنه او دا خبره خنه ده ګلا چې تعالی نه راکې نو تانه دی ولي خوري ګلا ها مخه مثل الذين ينفقون اموالهم
ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة بربوة الى قول من كل الثمرات. وبه قال حدثنا ابو قدامة عبيد الله بن سعيد قال حدثنا ابو النعمان هو الحكم بن عبد الله البصري قال حدثنا شعبة بن سليمان عن ابي وائل بن ابي مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل بس هر کله چاته صدقه